یو لوی محدث تیر دی امام زهری رحمت الله تعالی علیہ. امام زهری فرمائی چې امام زین العابدین رضی اللہ عنہ علی ابن حسین ابن علی دا ما یو شپه مولی دا د دوی دا سخاوت ارتزه بیانوما. دا ما یو شپه ولی دا چې په د خپله پاکه ملا مبارک باندې د غنمو د اوربشو او د جوارو او د غلې بورې دي هغه ږدي او چرته ځي او بیرته واپس راځي، هغه ږدي چرته ځي بیرته واپس راځي. امام زهری په خپله باندې یو لوی محدث دی، فقیه انسان تیر دی، یو لوی امام تیر دی. هغه مبارک فرمایي چې امام زین العابدین ته وفرمایل چې زم موجود یما ما تیرا کړه، تو خو د حضور مبارک د ګلستان ګلی دا ته څه کوي په دغه ملا باندې د غنمو د جوارو د اوربشو د غلې د بورې وړي چرته ځي بیرته راځي، یا زما سره غلام شته دی زه هغه غلام راولم هغه ته یې ورکه. وی چې امام زین العابدین راته وفرمایل چې امام زهري مبارکه ما خپل کار ته پرېږده، که زه دلته خپل حال باندې پرېښودم زه به تا نه ډېر راضي یم، ما خپل حال باندې پرېږده. دی مبارک فرمایي چې زه لاړم ما پرېښوده چې مبارک په څه باندې خوشحالګي، ټوله شپه ما په دې حالت کې ولیده چې راځي کور نه بورۍ اوباسي په ملا مبارک باندې وځي بیا واپس راځي او بیا ځي. دی مبارک فرمایي چې ټوله زندگی ما دې داسې ولیده، د شپې په ټیم کې د تیاره په ټیم کې په دغو خدمتو باندې ما ولیده. مبارک فرمایي امام زهري چې کله چې زین العابدین وفات شو او په کټ باندې او په تخته باندې هغه له غسل ورکاوه، مبارک فرمایي چې په هغه ښایسته ملا مبارک باندې ما نښې ولیدې د هغه خدمتونو د هغې بوریو. وی چې ما یې خاندان هغې کسانو نه تپوس وکړه چې دا څه شي نښې دي دا ښایسته ملا مبارک باندې چې دا کوم چاپونه دي؟ وی چې خاندان افرادو یې راته ووي وی چې دا هغه چاپونه دي چې په دغه ملا باندې به یې شپې مسکینانو فقراو یتیمانو له غله وړه او هیڅ چاته تر مرګ پورې پته نه ده لګېدلې. ورته فرمایي چې کله وفات شو په مدینه منوره کې به خلکو وي چې اسمان د طرف نه مونږ ته غله میلاوږي، تاسو اخلاص ته ګورئ چې نه نوم وکړه نه ریا وکړه نه چاته دکاوه وکړه. 150 کورونو پورې به د مبارک ساتل، 150 کورونو پورې، او شپې به د هغوی کور ته د هغوی ګیټ مخې ته ټول د ضرورت سامان پروتو، په خپلو اوږو باندې به وړ، په خپله ملا باندې به وړ، او دومره خدمتونه یې کړي دي چې په ملا باندې یا پس د مرګ نه خلکو چاپونه لیدلي دي، خلکو یې ګواهي کړې ده، خو هیڅ چاته پته نه لګېده چې دا خوراک کوم ځای نه راځي. خو چې کله دا افتاب او نور دنیا نه ډوب شو، غروب یې وشو، وفات شو، او د هغه خلکو دروازو مخو ته دا غلا او غنم ختم شو، بیا دغه 150 کورونو خلکو اقرار وکړه چې هغه شپې به چې کومه غله راتله ابه د زین العابدین مبارک د دربار او د کور نه راتله. چې دا نن د مبارک وفات شو او دنیا نه لاړ او دا غله ورسره بنده شوه، نو دا یاد لره ټول عمر یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امت د یتیمانو د فقراو د مساکینو د هغې خدمت کړی دی، د هغوی د خوراک او د څښاک خیال یې ساتلی دی. او ولې بې نه ساتي؟ یتیم د درد پوښتنه د خلک امام زین العابدین نه وکړه، د فقیر د مسکین د مصیبت زده د تکلیف زده تپوس ته خلک امام زین العابدین نه وکړه چې په کربلا میدان کې هغه ته پته لګېدلې ده چې مصیبت زده څه ته وایي او تکلیف زده څه ته وایي، یتیم څه ته وایي او فقیر څه ته وایي، مسکین څه ته وایي، محتاج څه ته وایي. دا د مبارک ډېر ښه پېژانده، درد یم ورته پته وه، پېژانده یم ځکه چې په خپله باندې د ده په کور کې فقرام وو، د ده په کور کې
مسکینانم وو، د ده په کور کې اسیرانم وو، د ده په کور کې یتیمانم وو، د ده په کور کې تکلیف زدم وو، د ده په کور کې مصیبت زدم وو. او دا هغه کورنۍ وه چې په روی زمین باندې ټولو نه زیات تکلیف چا ته رسېدلی هغه دوی ته رسېدلی دی. نو په دغو ټولو خبرو باندې پوه انسان و.